ټیم کتونکو سلامونه زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی چې څنګه تاسو کتئ شاته یو ډېر ښکلی ماحول دی شاپنګ مال دی دلته کې هوټل دی دلته کې پلی ایریا ده دلته کې نور آیس کریم والا ځای دی دلته کې نور بیا فن ایریاز د ماشومانو دپاره فیرس ویل دي ملګرو زه په اسلام آباد نه په پېښور کې نه په لاهور کې نه یم موجود زه موجود یم په خپل چارسدې کې په چارسدې کې کوم ځای کې په چارسدې کې باغیچې کې باغیچه زموږ د چارسدې لپاره زه منم چې یو ډېر غټ اکامپلیشمنټ دی داسې ځای نه موږ ته په اسلام آباد کې پېښور کې لاهور کې ملاویږي د دې خوراکونه چې تاسو وخورئ د دې مزې چې تاسو والئ نو هغه ښکلی ماحول دی دا یو اکامپلیشمنټ دی چارسدې له نو زه څنګه دې خوا رالم ما ته باغیچې والا راته ډېر هغه کو چې راشه انټرویو وکړې نو خبرې وشوې زه د چا تعریف هسې بې څه نه کوم چې زه خپل سترګو باندې ویلم نو آنکو دې که حال زه تاسو ته بیان کړم زما په زړه باندې چې څه رالل زما سترګو یې څه ولیدل نو هغه ما تاسو ته بیان کړل وګورئ ښه ښکلی رسټورانټ دی دلته کې مینیجر دی دلته کې فوډ ایریا ده دلته کې هر څه تیارېږي په مخکې به موږ تپوس هم کوو د خلکو نه چې د ریویو څنګه دي او دلته کم خوراک مشهور دی کم نه دی کم به تاسو خوړل پکار دي کم به تاسو ته ټول نه زیات ښه پروت دي دلته کې ترسکور خوراک والا هم دي نو هغه هم ډېر زیات ښکلی خوراک پخوي دلته کې پوره سیټینګ ایریا ده اوس دلته کې پروګرام هم شوی دی خوا سایډ ته چې مخکې ځای نو دا یو ډېر ښکلی ځای دی فیرس ویل کې چکرې والے پلی ایریا کې تاسو لوبې وکړئ ښه چکرې وګرځئ بیا راشئ بیا تاسو خوراک کوئ دلته خوراک وخورئ دمه والئ او ښه ښکلی خوراک به ته میلو شي نو زه موجود یم د دې مینجمنټ د هوټل والا مینجمنټ سره هغې نه به موږ کوېشننګ تپوس کوو او هغې نه به تپوس کوو د دې مشهور خوراک څه دی او تاسو چې کوم خوراک تاسو وخورئ کوم به ستاسو دپاره ښکلی خوراک وي السلام علیکم ستاسو نوم څه دی وعلیکم السلام څنګه یې جي تاسو طبیعت ښه دی خیر دی شکر دی تاسو ښه یې باغیچې ته په راتلو باندې یو جهان مننه او تکړه ماشوم راغلی باغیچې ته او ګورو چې دې څه تپوسونه کوي د هغې جوابات پله ورکوو دلته کې خو ما کتلي ډېر زیات رش دي د خلکو دا ځای ډېر زیات خوښ دی نو ستاسو به زما د آډینس لپاره به تاسو کم یو خوراک ریکمنډ کوئ چې هغې کم یو خوراک د دې ټول نه مشهور دی او کم یو خوراک به د هغې خوښ شي دلته موږ سره مختلف قسمه کانې دي دې کې مشهور خوراک چې کم دی هغه موږ سره د پلیټر دی دې کې 12-14 قسم آیټم وي ورکې چکن بوټي وي ورکې ملای بوټي وي ورکې سیخ کباب پیش فنګر پیش بټیر چاول غټه غوښه نرۍ غوښه دا ټول دې کې موجود دي د هغې نه علاوه ما سره فاسټ فوډ هم شته دی فاسټ فوډ کې ما سره پیزا ده برګر دی شورما ده چیلی ډرای ده هر قسمه فوډ ما سره شته مټن کړی دی دلته چې سپیشالټي زمونږ دا کابلي پلو دی کابلي پلو له خلک د لرې ځای نه راځي ما سره چې کوم استاد دی افغانی دی او د ترکیې نه راغلی دی او د هغه پلو چې دلته چا هم ټرای کړی یو ځل دوباره ورپسې خامخا راغلی جي دلته کې خو زه به هم چې یو آډینس یم زه به هم دا ویډیو چې ګورم زه به یقین نه کوم چې دا زما چارسده ده چې دا دومره ښکلی خوراک وي دلته کې تاسو لکه زما څه ګارنټي راکړئ چې بیا زما خلکه وګوري چې دلته کې به ترسکور خوراک وي تاسو څومره پرسنټ ویل شئ چې تاسو به د اسلام آباد او پېښوره خوراک به دلته کې ملاویدي شي که نه زه 100% شور یم دلته لکه چې چا موږ سره یو ځل خوراک کړی دی هغه دوباره خامخا راغلی دی باغیچې ته او ستاسو دلته کې ډېر دی چارسدې د پېښور مالاله مردان نه داسې خلک راځي چې هغوی ته موږ د دې ځای نه لیږو ورته سپیشل موږ ته لکه دا غټ چې کوم د ایم این اے ایم پی اے دا هم راځي دلته کې خوراک له دوی چې کوم سپیشل ګیسټ وي لکه هغه هم ماله راځي دلته نو دلته کې چې یو ځل څوک راغلی دی هغه بار راغلی دی هغه چې کابلي پلو خوړلی دی دلته کې هغه چې دلته کې پلیټر ټرای کړی دی مټن یې ټرای کړی دی کابلي پلو یې ټرای کړی دی دلته چې څه شی ټرای کړی دوباره خامخا راغلی دی دي ستاسو هغه استاد چې څوک کابلي پلاو پخوي اسلام تاسو لږ راشئ السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه ما خو واورېدل چې د دې کابلي پلاو او په کوم باغیچې کې د کابلي پلاو هغه د خوشحالي ده چې کوم خلک ډېر زیات خوښوي هغې دې پخوي نو زه به د دې نه تپوس کوم چې دې کابلي پلاو کې داسې انګریډینټس دي تاسو ته هم وویلی شي چې هغه بیا تاسو کور کې هم پخول چې تاسو دلته کې راځئ خورئ او تاسو له خوند درکوي تاسو دا کابلي پلاو کې څه انګریډینټس اچوئ دا تاسو څنګه پخوئ دا موږ هغه غټه غوښه پکې اچوو او مینچه غوښه پکې اچوو او بس نور هیڅ هم پکې نه وي
دا خو بیا ستاسو د لاس ترسکون دی چې ته د خلکو دومره خوښېږي او چې دا ساده کابلي پلاو دی صرف ګازر یې پکې بس دا کابلي پلاو لکه ستاسو به خپل هم چېرته ټرای کړی دی ستاسو خپله کابلي پلاو او جی ولې نه نو تاسو به زما عوام ته پاره څه ویل غواړئ چې هغوی به کابلي پلاو به هغوی خوښوي که نه ولې به نه خوښوي چا چې کله خوړلی دی نو بار بار راغلی دی کابلي پلاو تپوس یې کړی دلته چې کابلي پلاو بار بار راغلی دی خوړلی دی دلته ملګرو څنګه تاسو که دوی د کابلي پلاو خبره وکړه دا دوی پکې هماغه سامان پکې اچوي چې کم پکې تاسو غونډ به اچوئ خو د دوی د لاس ترسکون دی باغیچې د استادان د دوی د کوکس دومره په لاسو کې ترسکون دي چې خلک یې خوښوي او بار بار ورته راځي جزاک الله